د بلال لکه مختلف دغه د کړي دي وضاحتونه د کړي دي او اکثر دروغ وایي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 5 پیر. چې کله د امام مونځ غلطي د قرآن الله لعنت الله علی الکاذبین تاسو بیا ولې وایي؟ واورئ زه خپلې خبرې کاذب دی دې ځای کې که نه دی؟ زما خبره واورئ. نه کاذب دی که نه دی؟ واوره جي خیر کرامت وي که نه؟ یو منټ جي زه پکې څه کوم په بره پکې ځم نو په یو لختي کې یو نیر کې انسان په لمبو باندې بره نشي تللی. ټیک ده ښکاره دروغ دي که نه دي؟ کرامت خو دې نه ماني که نه ته ما سره ولې کرامت ته بیا ځي؟ نو کیدای شي د هغه سینه کې دونه زور وي چې بره ځي. قرآن ښکاره آیات دی یو سړی د قرآن په ښکاره نو تاسو ګوره جي تاسو اوس دا خبره وکړه چې د دې آیات صریح مطلب دغه دی او معنی یې دغه ده نو اوس پکې دویمه خبره کوم ځای پاتې شوه؟ د بلال لکه مختلف دغه د کړي دي وضاحتونه د کړي دي او اکثر دروغ وایي. په کتابونو باندې دروغ که کرامت نه دی انکار کوي کشف نه انکار کوي معجزې نه انکار کوي یا هغه مسله چې زمونږ د دوی منځ کې اختلافي ده چې حیات الانبیا دی یا سماع الموتا ده یا جسم عنصري دی یا مثالي دی یا تعلق د روح دی یا اعاده د روح ده دا اختلافات دواړو طرف نه دلایل دي. سړی کینی په ښه مزیده مینې ماحول کیو. اوس که زه د کتابونه روانم اوس تاسو ته وښیم زه تاسو ته اوس ښیم د دوی شیخ په خپله بیان کوي ما سره ویډیو ده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 5 پیر. دا به راته کوم ځای نه ثابت دی او کوم تفسیر او کوم صحابي کوم مفسر نه به ثابت دی او د قرآن دا تفسیر او دا ترجمه چا کړې ده او داسې الفاظ چا ویلي دي. امام جزري رحمه الله باب قائم کړی دی باب معرفت التجوید په مقدمة الجزري کې والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آسم. قرآن د تجوید سره ویل انتهایی ضروري او لازمي دي. من لم یجود القرآن آسم چا چې بغیر د تجوید نه قرآن ووي دی ګناهګار دی. ولې؟ لانه به الاله انزل ځکه چې الله په نبی علیه السلام باندې په تجوید سره نازل کړی دی. وهکذا منه الینا وصله د نبی علیه السلام نه موږ ته تجوید سره را رسېدلی دی. نو چې نبی علیه السلام باندې تجوید سره نازل دی بغیر د تجوید نه چا ووي هغه ګناهګار دی. نو شیخ طیب صاحب ګناهګار دی که نه دی؟ او کومه معنا چې دی کوي الحمدلله رب العالمین دې نه 5 پیر ثابتوي دا وسره تاسو منئ او دوی وایي چې نه دا مقاصد دي د مشرکانو یهودو د کفارو آیتونه په مسلمانانو بیا په علماو لګوي. د حروف مقطعاتو هغه ترجمه تاسو اورېدلې چې طه به دې څنګه معنا کوله. نو زه خو دا نه وایم د هغې مشران موږ نه بې عزته کوو. چې کله د امام مونځ غلطي د قرآن د تجوید مطابق کینی دا خو به د مقتدیانو مونځ هم نه کېږي. نو زه خو وایم چې دا د یو امین هم تپوس وکړه چې امام تلاوت غلط کوي او لحن جلی رااله او کوم ځای کې چې معنا پکې خرابېږي دا د ټولو فتاوو فتوا ده. لحن جلی حرامه ده او چې کوم ځای کې معنا ورسره بدلېږي هلته مونځ هم فاسدېږي. لحن جلی په دې وجه حرامه ده چې قرآن کې تحریف کمی پیشې راځي. که معنا بدلېږي که نه بدلېږي خو چې کله قرآن حکیم کې کمی پیشې راځي نو دا حرام دي. صحیح ده. اوس که معنا بدله شو نو مونځ هم ورسره فاسد شو. نو دوی چې کوم مونځونه کړي دي په خپل مونځونه هم لږ سوچ وکړي او دا کوم قرآن مجید چې دوی وایي و چې 70,000 کسان او 40,000 کسان کال فارغېږي ګوره 21 لاک بهر کې دا خو یو دغه دی که نه اعتباري دغه نو هغې نومونه نه علم خپل پریس کانفرنس کې ویلي به هر حال هر څه چې دي هغه خو حقیقت د میډیا نه پټېږي. خو که د دې دومره خلکو تلاوت غلط تربیت وشي نو ستاسو څه خیال دی دا د قرآن خدمت دی؟ دروغ خو خالص دروغ زه درته ښیم لکه دا خبرې زه نه کوم خو هسې به درته دوی د یاد دهانې د پرګو الله لعنت الله علی الکاذبین تاسو بیا ولې وایي؟ واورئ جي ګوره زمونږ فتوا دوی باندې د کفر نه ده د شرک. زه خپلې خبرې کاذب دی دې ځای کې که نه دی؟ زما خبره واورئ. نه کاذب دی که نه دی؟ واوره جي زه هم ستا خبرې له روان یم. دی وایي چې زه کله په اباسین کې لامبو وم په بره ځم ما سره شته ویډیو کې د دوی شیخ ویلی دی. خیر کرامت وي که نه؟ یو منټ جي زه پکې څه کوم په بره پکې ځم نو په یو لختي کې یو نیر کې انسان په لامبو باندې بره نشي تللی. ټیک ده ښکاره دروغ دي که نه دي؟ کرامت خو دې نه ماني که نه ته ما سره ولې کرامت ته بیا ځي؟ نو کیدای شي د هغه سینه کې دونه زور وي چې بره ځي. دا ښکاره دروغ دی او د ښکاره دروغو باره کې دغه خو خیر دی دغه خو لکه جدا دې ځای کې دا الله لعنت الله علی الکاذبین په ده باندې لاګو کېږي که نه کېږي؟ نو دا تپوس په ده نه کړی و که نه تا به ورته وایي چې هلکه دا آیات په ده باندې لاګو دی که نه دی؟ قرآن کې خو ظاهر ښه ښکاره الله وایي چې د خدای لعنت دی په دروغجنو باندې. دې ته د دروغجن ښکاري که نه ښکاري؟
ته څه وایې تاسو ته چې به لاګو کېږي لکه ته زما د خولې نه خامخا اورېده غواړې دی خو بیا دې هم سوچ کوي که نه ظاهر د دې آیات معنی او ترجمه خو همدغه ده که نه زما د خبرې مطلب دا دی سنگر خان صاحب چې فتوا لګول داسې بې احتیاطه یو منټ زه راځم خبرې ته فتوا د ټوکو کار نه دی فتوا به چا لګوله قرآن ښکاره آیات دی یو سړی د قرآن په ښکاره نو تاسو ګوره جي تاسو اوس دا خبره وکړه چې د دې آیات صریح مطلب دغه دی او معنی دغه ده نو اوس پکې دویمه خبره کوم ځای پاتې شوه همدې کې هېڅ شک او شبهه نشته د بیا هم د کمال احتیاط د وجې نه دې کې فتوی ته څه ضرورت دی ښکاره د قرآن د آیات صریح خلاف ورزي ده ډېر داسې آیتونه دي ډېره حدیث داسې شته چې په هغې کې علما تاویل او تشریح کوي لکه حدیث کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې په قصد باندې لمونځ پرېښودی کافر دی نبي علیه السلام وایي نو دې باندې ډایرکټ د کفر فتوا ته لګوي دې ځای کې خو تاسو ووایئ چې د آیات صریح مطلب او مفهوم دغه دی ظاهر بیل وي او سیس کې تشریحات جدا وي زما د خبرې ټول مقاصد دا دي چې بلال صاحب ډېر کمال بې احتیاطي کوي فتوا به چا ورکوله مجتهدینو امامانو مفتیانو به ورکوله دومره په کمال احتیاط باندې زه تاسو ته ښیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث دی او دا حدیث امام دارمی نقل کړی دی او دا اصول الافتاء و آدابه د شیخ الاسلام مفتی تقی العثماني حفظه الله کتاب دی چې مفتیان کومه فتوا ورکوي د هغې هغه طریقه او آداب ورته ښیي چې مفتی به بې احتیاطي دا نه کوي چې اوس کله وي چې ما ته پلانکې کنځلي کړي ځکه ورته کافر وایم تاسو خو به د چا ته لږ تپوس کړي که نه بلال مولوي صاحب چې ته دته جمعیت والا ټول ورته کافر وایې هغه وي یاره د دې په اصولو کله وي چې دوی موږ ته کنځلي کړي نو موږ ځکه ورته کافر او مشرک او دغه کو داسې څوک کولی چې تا ته کنځلي وکړي ته ورته کافر فتوا پرې لګوي دا چې د اسلام کې کتاب کې شریعت کې حواله کې شته موږ ته خو وښیه که نه ګوره فتوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي امام دارمی رحمه الله نقل کړی دی او دا دی چې فرمایي چې کوم کس په فتوا باندې جرأت کوي زړورتیا کوي نو دی په جهنم په اور باندې زړورتیا کوي اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار څوک چې جرأت کوي په څه شي باندې فتوا باندې نو دوی زړورتیا او دغه کوي همدا حدیث دلته دا دی بیا را نقل کړی دی عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار ټیک شو امام مالک رحمه الله بارک راځي چې کله به فتوا ورکوله نو وی دسی به وو اذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار گویا چې د جنت او جهنم منځ کې ولاړ دی او د جواب ورکوي نو څوک چې جنت او جهنم منځ کې ولاړ وي د جواب ورکوي دی به څومره احتیاط کوي که غلط شم جهنم ته به ځم او مطلب که ټیکي کم جنت ته به ځم داسې سفیان ابن عینه رحمه الله دی فرمای اعلم الناس بالفتوى اسكتهم فيها واجهل الناس بالفتوى انطقهم فيها وی اعلم پوی او عالم مفتی په فتوا باندې هغه چې هغه سکوت اختیار کوي زړورتیا نه کوي واجهل الناس بالفتوى اجهل په فتوا باندې څوک دی انطقهم چې پای کې نطق کوي خبرې کوي او لګیا یو ډایرکټ فتوی ورکوي پلان کې کافر پلان کې مشرک پلان کې دا فتوا په دوانو صورتو کې بدی راځي زما دې بها احدهما بقد حدیث خو یاد کړی لکه ماشاءالله اللهم زد فزد خجی دا وګوره علامه نووي رحمه الله ذکر کړی دی د ابن مسعود او ابن عباس رضی الله عنهما من افتا عن كل ما يسأل فهو مجنون څوک چې د هر سوال جواب ورکوي فهو مجنون دا بلال دا معنی وکم فهو مجنون دا لیونتوب پتو لري په ولګول کنه نه لګوم خو اسی وایم کمال احتیاط د پاره دا خبره کوم زما د خبره مطلب دا دی چې بلال مولوی صاحب دی تنگ نظریه او د تعصب نه دی نه د کار نه او په چا ګور نبی علیہ السلام فرمای حدیث دی دا امام بخاری مسلم متفق علیه دا حدیث نقل کړی دی چې څوک چاته کافر وي خو باغه کافر کیږي کپاره کې زیاده کفر وي او کاغه کې نه دا په د باندې واپس کیږي نو اوس په دوانو صورتونو کې دا فتوا په درازي اوس غوږ کېده که جمعیت والا کافر شو مشرکان شو زنادقه شو ختم نبوت منکر دې سه ته څنګه کافر وي خو اسه په فرض کې موایل لکه ما سر ودري غونه را باندې زیګ زیګ شي چې لکه مفتی عبد الله شاه صاحب ته څنګه کافر وي خبره کولې دی وخت کې یو شړق وي کنه چې مفتی صاحب ته دومره مشایخ ته خو دا وایم چې دوانو صورتونو کې په در روانه ده د مشران د دوی امامان جوړ شوي دي امامتي وته کړي د دې مشرانو جنازي کړي دي نو دا پتو خو بیا د دې مشران په سر کې امام المشرکین او امام د کفار او امامان شو د زنادقه شو او کچرته دا مسلمانان شي نو پتو خو دوباره په د باندې بیا په دوانو صورتو کې په د باندې را روانه ده
نو دې کې خو چې سړی کافر شي خو بیا ښځه هم بې طلاقه شي ایمان تجدید به هم کوي د دې دغه وضاحت به دی کوم ځای کوي به هر حال موږ ولې دعوت فکر ورکوو او دا د اشاعت هغه سنجیده مشرانو ته وایو او هغوی دې سره په دې موقف کې ملګري هم نه دي موږ ورته وایو که تاسو سره متفق یې تاسو راشئ او که نه یې دا سړی پویه کوي هېڅ پته نه لګي د مرګ کیدای شي एकदम اچانک آسماني فیصله راشي او انسان د دنیا چاته هارټ پیل وشو څوک بیمار شو چا گاډی وجنګو د دونه د الله نه یریږي د په زړه کې د خدای بالکل خشیت الهي نشته دومره مشایخ شیخ الاسلام مفتی تقی علي عثماني او دغه رنګ شیخ ادریس صاحب مفتی عبدالله شاه صاحب د دومره مشایخو باندې د کوپر فتوا او بیا څه وایي دومره وایي ما د وفاق المدارس نه سند اخیستی د مشرکانو د بورډ نه د په فتوا د کفارو دغه د بورډ نه چې سړی دغه ولې دا عالم جوړیږي چې ستا په نزد کفار دي مشرکان دي او هغه ختم نبوت منکرین دي نو هغې باندې ته مولا څنګه جوړ شوې انا لله و انا الیه راجعون نو په دې بعضې خبرو ډېر دغه کوم او د علماو او عوامو ټولو ته وایم زموږ طرف نه خو چې کوم ملګري و الحمدلله موږ برپور د هغې مخنیوی کړی دومره کلک مخالفت هم کړی حالانکې په دې میشن کې موږ هغې سره ولاړ یو او دومره کلک ښې طریقې سره سنجیدګۍ سره دا کلیپ د کړی مفتی ندیم صاحب دی او د هغې ملګرو خو لیکن د هغه طرف نه سنجیدګي نشته وحدان راځي او په دغه مفتی اعظم کې باندې داسې الفاظ استعمالوي بلال راځي دا خبرې کوي یو کشر پکې دی یاسین مولانا قاری یاسین صاحب هغه کې لږه سنجیدګي ګزاره دا چې الفاظو کې خیال کوي خو بیا هم کیدای شي چې د مشرانو ته وګوري هغه د دې نه ورپسې ور واوړي ځکه کشر خو مشر پسې روان وي بهرحال ډېرې خبرې داسې دي سنگر خان صاحب چې ځکه دې وخت کې بیانوم نو نه بیانېږي خو زه ټول کم بریلیان دي اهل حدیث دي وابیان کم جمعیت علماء اسلام والا دي علماء دیوبند او دغه رنګې اشاعت والا دي زما یو درخواست یو عاجزانه اپیل ټولو ته کوم د زړه د درد کوم خیر دی که دوی هر څه رنګ زما دې خبرې ته ورکوي چې کله تاسو علمي اختلاف کوئ نو خیر د یو بل خواله د مینې محبت دایره کې ځئ موبایل ته مه کښېنئ او میډیا ته مه راځئ ښه په مینې محبت دایره کې به کښېنو ته به ما مطمئن کتاب دغه دی که نه دلیل خبره ده یا به ستا مضبوط یا به ما مطمئن کې یا به تا اوس دې کې چې عوام د اوري زه تا پسې کنځلې کوم ستا په سر ښکلی پټکی دی په مخ دې مزېداره ګیره ده او ته بیا زه د دونه کالو نه مدرس یم او زه قال الله قال رسول بیانم او زه د انبیاو وارث یم او زه دا یم او دلته کښېنې او هغه انټرنیشنل کنځلې کوي لکه دا کنځلې چاله نه ورځي قسم دې داسې الفاظ د کنځلو به استعمال کم چې خوب کې به دې هم نه اورېدلي خو بیا به ما ته څوک ملا وایي عالم سره دا شی خوند کوي نو سنگر خان صاحب تاسو دا دوی ته نصیحتونه کوي عوام را پسې دوی ته نصیحتونه کوي نو دا دوی دپاره کافي ده او دا د دوی د تیښتې لار ده بس زه نور څه نه وایم دا د دوی د پیل کېدو د ناکامۍ ذریعه دقه ده نو دا کم عبارتونه چې دي کمې خبرې دي کم وهمونه دي که کېناستل یاره د مینې محبت دایره کې که موږ له یې ځای راکړه هلته به ورشو او که دلته راتلل ښه په مینه جګړې نه کوو نه کنځل کوو او نه قسم په خدای یو ځل د اهل حدیث یو عالم وفات شو او ډېر کسانو خبرې کولې ما یو عالم دی یو مسلمان دی ما په جمعه کې پسې دعا وکړه بل یو عالم دغه شو هلکه وي دا خو ستاسو خلاف و هلکه مسلمان دی کلمه وایي تاسو دا د کوپر فتوې څنګه ګوره دی راپاسې بریلی کافر دی بریلی وي دیوبندي کافر دی دیوبندي وایي چې شادي کافر دی هغه وي وابي دا جنت ته به څوک زیار دا جنت الله چاله تیار کړی کلمې والا به ټول انشاءالله د خدای په فضل باندې جنت ته ځي علماو ته احتیاط پکار دی چې عوام ته سم سبق والي نو دغه خبرې دي سنگر خان صاحب والله دې تاسو ښاد و آباد لري دوی ته دې الله هدایت وکړي او که موږ کې کم کمی دي الله پاک دې موږ له هم توفیق راکړي